اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ انعام مکی صورت تے پیوز اللہ را لگلو مکی کی پا آخر دور کی نازل شوه ہو چکل دا کافر و اغا دشمنی او سختی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره ډیر زیات سختی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا غټ سہاری په انسانانو کې خدیجه رضی الله تعالی عنها او ابو طالب دا دواړه خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه او ابو طالب مړ شوه نو هغه وخت کې الله تعالی دا نازل کړی دی او د دې صورت په خپل فضایل هم دي چې دا الله تعالی په یو ځای او اتیا زره ملائک الله تعالی د سره لګلیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخي باندې سفر کاو او د شپې وختو ځکه چې دې کې مضمون د توحید دی توحید بیا د الوهیت او د ربوبیت او د اسماء او صفات او د درې واړو او بیا عام چې کومه قاعده ده یا مضامین دي د مکی سورتونو چې توحید رسالت آخرت دا درې مضامین دي د مکی سورتونو نو هغه درې واړه پکې دي خو دلته دلایل پکې ډېر مضبوط او ډېر سختی سره خبره کړې ده الله تعالی کافر ته د نه منلو او د هغې د اعتراضونو مسلسل جواب او ډیر خ الله تعالی دا غي عملی شرک خودلې ده چې دا عملونه کوي لکه مثلا 130 نه بعد آیتونه چې کم دي 140 45 پورې د باره کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کڅوک د مکی مشرک ګوري دغه آیتونه دی ولولي نو دا سه واضح دا غي آیتونه الله تعالی نشانات خودلې دي بیا دا غي بیان الله تعالی کړی دی جواب الله تعالی ویل دی نو په دې کې بهترینه طریقې سره الله تعالی د شرک خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید صحیح او د آخرت بیان کړی دی خو ډیر دلایل دا د توحید باره کې دي او د مشرکین په خلاف د دنیا کې چې کوم زموږ تاسو مشرکین دي د بت پرست او د نور دام دي علامات سره خبره بریږي نو خطه توجه سره معنا واوري ان شاء الله الله به تاسو پوي کې الله د شرح صدر موږ تاسو ټول تر نصیب کی اولاد موږ ته آسان کی الحمدللہ ټول تعریفونه الله د پاره دي الذي الله غزاد خلق چې پیدا کړل السماوات اسمانونه والارض ازمکا وجعل او جوړ کړل پیدا کړل الله تعالی اسمان ازمکا پیدا کړل به پیدا کړل الظلمات تیاری والنور او رڼا ثم بیا الذين كسان كفروا چې کافران دي بربهم خپل رب سره يعادلون برابر والے کوي یعنی نور خدایان شریک کوي الله پیدائش کوونکې دی وای دام کوي الله بیمار جوړونکې دی وای دیم جوړي او یا رسول الله او یا فلانیا او یا فلانیا نو دی الله سره نور برابر ای بیا هو الذي الله غزاد ته هو اغا الذي اغسوک ده الله غزاد ته خلقكم چې پیدا کړی تاسو من طین د خټینا ثم بیا قضا مقرر کړو اجلا یو مدا یو نیټه واجل او یو مدا مسمن مقرره قیامت معلومه عنده اغسرا ثم بانتم تاسو تمترون شک وای باغ کې یو نیټه تاسو د دنیا وا چې لس کاله شل کاله 50,000 کاله عمر او یو نیټه ته د قیامت دغه دراتلو دا الله خود دا هو الله وهو الله والله غزاد ته په السماوات چې په اسمانونو کې څه مطلب یعنی معبود د اغا رب د الله اله د الله اسمانونو کې هم د عبادت کیږي او فی الارض او بسمکه کې یعلم اغا پویږي سرکم استاسو په پټا وجهرکم استاسو په ښکارا خرکوي کپټ کوي الله ته پته ويعلم اغا پویږي خبر ده ما اغا څنګه تکسبون چې تاسو یې کوي کم کسب چې تاسو کوي وما تاتيهم او ناراضي دوی ته من آیت د څنخنا من آیات ربهم د نشانو د الله د رب د دوینا هیڅ نشانه د الله د نشاناتو نه ناراضي الا مگر کانو ودوی عنها د اغینا معرضین مخړون کی اعراض کون کی فقط بس په تحقیق سره کذبوا دروغ غنل دروغ نسبت وکړو
بالحق حق تا لما هر کلا جاءهم چراغ دویتا فسوف نبذر دے یاتیهم چراغ شی دویتا انبا او خبرنا ما هغه کانو چې دوی به هغه پوری یستهزئون چټو کې کولې کما ذا پوری ټوکی کولې براشي قامت پوری ټوکی کولې براشي قبر ذا پوری ټوکی کولې را بشي هر څه پوری چې دوی ټوکی کولې هغه ورته راشي پته ورته ولګي علم يرو آیا ندی کتی دلی دوی کم چې څومره اهلک نم هلاک کړی دي من قبلهم دین وړاندې من قرن د قومونو نه د کلونا دی دلی دلی نه چې مخکیم څومره هلاک کړی دي مکناهم من طاقت ور کړو اغوی تا فل ارض بزمکه کې ما اغا ان دومره طاقت لم نمکن چې مونږ نه در کړه اغا طاقت لکم تاسو ته عادیان سمودیان داس نور ډېر طاقت الله غوی ته ور کړو چې تاسو تم نه در کړه وارسلنا اور علی گلو مونږه السماء د اسمان علیهم باغوی باندې مدرارا باران په چپو چپو باران د خیر مسلسل باران مسلادار باران وجعلنا او کړیو مونږه الانهار نهرنا تجری چروان بو من تحتهم دا غوی لاندې نه دا باغونو لاندې نهرونه داغه فاهلكناهم بمنغ هلاك الاغوي بذنوبهم بسبب د گناهونو د اغوي وانشأنا او پیدا مکړل من بعدهم دغین ورستو قرنن پیړی قومنا اخرین نور اغادیان سمودیان ما هلاك الاغین دي سبق نه اخلي اخو ډیر زورور او خاص کرنن سبا چې د زورور قومونه دي لکه مثلا امریکا وغیرہ او زمګه تا نو الله وای چې تا نور قومونه سبق نه اخلي الله دې موږ سي هلاک کی د ادیانو سمودیانو په شان ولو نزلنا کچيري موږ نازل کړي وی علیک پتا باندې کتاب څنګه چې دی اعتراض کړو کنه چې کتاب دې موږ په یو ځای موږ تراشي فی قرطاس په کاغذ کې لیکل شوی فلمسوه او دی لاس لګولې وې مسکړې وې اغا بی ایدیهم بلا سن خپل باندې لقال نخامخ بویلی الذين كسانوا كفروا كافرون دي ان هذا نددا الا مگر سحر جادو د مبین خارا دا به ما کړه وې کوم ني دو بیام نه دی بیام نه مني وقالو دی وای لولا انزل ول نذر علی گلی شوی علیه په د باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ملک فرشتہ ول نازلیږي چې هغه د سره امداد کوي او د سره د تکارونه کوي او دا وغیرہ او یا دا دعوت لپاره راشي چې هغه موږ ته دعوت راکړي ولو انزلنا او کچيري موږ نازل ولې ملکن فرشتہ لقضیا نو فیصله بشوي وا الامر ذکر معامله به ختم وي بیا دغه چې علم غیب خو بیا ختم شي ثم بیا لا ينظرون دوی ته مهلت نه ورکول کېدو بیا به مهلت نه ورکړی شوی دی ته دغه چې فرشتہ راشي بیا خو ته وګوري په خپل سترګو باندې کده انسان په شکل مې را لګلې ولو جعلناه او کومنګا را ګرځولې وې را سولې وې رستولې وې دا فرشتہ ملک مقرر کړي مو به حیثیت پیغمبر ملکن ملک فرشتہ لجعلناه نو مونږ به کړي وې هغه ملک فرشتہ رجلا سړی یعنی شکل به د سړی ور کوله دغه فرشتہ خو دې بیا خبره اترې یا فائدہ نه کوي ولا لبسنا او مونږ به شوبه غرزولې وې ګډوډ کړي وې علیهم په دوی باندې ما هغه یلبسون چې اوس کوي شک او ګډوډ دی اوسم نو مطلب دا دی چې کما فرشتہ دی تر علی گلی وې به حیثیت پیغمبر نو بیا به نه منله لکه اوس چې نه مني ولقد استهزئ او بشکا ټوکی کړي شی وی اطمینان ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپکیګما ولقد په تحقیق سره استهزئ ټوکی کړي شی وی بیر رسولن پیغمبرانو پوری من قبل کتان وړاندې فحاقا نوراګیر کړل بالذین اکسان سخرو چې ټوکی کړي وی منهم د اغوینا ان اغوی پیغمبرانو پوری ما کانوا ما اغ عذاب کانوا چې وو به اغه پوری یستهزئون چې ټوکی کولې ټوکی کړي اغه الله هلاک کړل قل اویا سیرو ګرځي گئی فل ارض پس مکه کې ثم بیا انظروا وګورئ کیف کان څنګه شو عاقبت المکذبین اخر انجام د دروغ جنو د دروغ غنون کو چې
چې دروغ نسبت کاو. قل او آیا لمن د چا دی د چا د پاره دی ما اغت فی السماوات چې په اسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې دی. قل او آیا لله الله جواب هم تخپل ورکا ځکه چې غلط جواب خو دوی جرأت نه لري او ویلم نشي چې الله ځکه چې بیا خپل اعتراض به واردېږي. كتب لازم کړی دا لیکلې دا فرض کړی دا الله تعالی علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت مهربانی کول. دا ډېر د رحمت نه ډک آیات ته دا بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کله الله تعالی د مخلوق پیدا وکړل نو په عرش باندې ولیکل چې ان رحمتي بشک رحمت زما تغلب دا غالب ده په غضب زما باندې او الله تعالی رحمت غالب ده. او بل حدیث کې دی چې سل حصے دي د رحمت یوه حصہ دنیا ته ور کړی دا او 99 ځان سره ساتلی دي د دې قیامت کې مسلمانانو د پاره. لیجمعنکم اغب ضرور جمع کی تاسو الی یوم القیامت ورځ قیامت تا لا ریب چې شک نشتا فيه باغه کې الذین اغکسان خسروا چې اچولې دي یعنی اچولې دي انفسهم خپل ځانونه فهم بذل لا یؤمنون ایمان نه وروړي. وله او دو ان الله د پاره ما غا سکنا چې آرام کوي په آرام دي فل لیل پشپې کې و نهار په ورځ کې هغه شی نه چې آرام سره دی ونی بوټي اسمکا موږ ته ودا ښکاری کنه چې دا اوستړي کیږي نه او الله تبي کړی دی یو خخته دیوال کې ولګوا او سل کاله او 200 کاله چې زر کاله پیتیر شو مغه سي ولاړی او الله تعالی استړي کینا هم دا غره نور شي نه وهو اوغا السميع اوردن كده العليم وپوه ده. قل او آیا غیر الله سوا د الله نه دی به اعتراض کو چې یو کال ته موږ د بتانو عبادت کو یو کال به موږ سره معاهده وکا دا کم چې نن سبا د انور خلق د دنیا پرست وای د نکانو خلق تعالی دی پیدا کی د نکان چې څه به موږ تاسو مونږ څه موږ ومني او په شریک به یو معاهده وکړو جوړه وکړو. نو الله ورته جواب ورکړي چې دې ته وایا غیر الله آیا سوا د الله نه اتخذو زغونی سما جوړ کما ولین دوست یعنی بل دوست فاطر السماوات چې هغه پیداون کې د اسمانونو او الارض او د زمکه ده او هو او هغه یطعم روټي ور کوي هغه خوراک ور کوي ولا یطعم او هغه ته خوراک نه ور کوي هغه د خوراک محتاج نه ده نو ان چا محتاج نه ده معبود دی هغه. قل اویا انی بشک از انی ماتا امرت حکم کړی شوی دی ان اكون دا چې شمز اول لومبنه مند هغه چانه اسلم چې اسلام راوړی وي چا چې اسلام راوړی دی د اغینه ماته حکم شوی دی چې اول اسلام دې زرا وړم. امن الرسول بما انزل الیه اول ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی. ولا تکونن او تمکیگا من المشرکین د مشرکاننا یعنی ماته ویلی دی چې تمکیگا د مشرکاننا. قل اویا انی بشکز اخاف یریگما ان کچره عصیتنا فرمانیو کما ربی در بخبل عذاب د عذاب یوم عظیم دورز غلوینا من یصرف شانا چلری شی عنه د اغنا یوم اذن په دغه ورځ فقد نو په تحقیق سرا رحم الله رحمک باغ نو څوک چې بچ کړل شو د غورت د عذاب نه نو بشک الله رحم کو بد باندې الله موږ باندې هم رحم وکي. وذالک الفوز المبین او دا کامیابی د ښکارا. و ان یمسسک الله بدر ډیر خسته آیتونه دي د توحید د پاره او د نور خلقو ته دلایل د پاره خپل زړه د اطمینان د پاره. و ان او کچری یمسسک ورسیتا تا الله بدر سے تکلیف اور کوټه تکلیف فلا کاشف نو نشته لري کون کې له د اغه الا مگر هو اغده اڅو کې نشي لري کوله اڅو کې نشي لري کوله سوا د الله نا. و ان یمسس کچری ورسیږي تا تا بخیر خیر فهو نو اغه یعنی کغه او غوړي چې تا ته خیر در ورسي نو فهو نو اغه علی کل شیء قدیر پر شی باندې قادر ده او هو القاهر او غالب ده اغه اوچت ده اغه بره هم ده قاهر بره ته ویل کیږي او غالب ته ویل کیږي زبردست ته ویل کیږي. فوق عباده پس د خپل بندگانو کمال قدرت برا او هغه معنی په کې پرته
چې په اسمانونو باندې بره ده. وهو وغا الحکیم خاوند حکمت ته، الخبیر او خبر هم ده او حکمت ولم ده، د علم کمال ده. ایو شیء کم یو شی اکبر ډیر لوی ده، شهادتن په شهادت کې په گواہی کې د الله د پاره. کم یو شی ده چې لوی ده په گواہی کې، نو قل بیا او یا پخبلا الله چې الله شهید گواه ده بین زما و بینکم استاس بمنس کې، زما او استاس منس کې الله گواه ده. و اوحیا او هي کړي شوی دا الی ما طرف تما تا هاذا القران د دې قران لانذرکم جزاء ير درکم تاسو ته. دا آیت بیا هم د توجه سره د باقی ټکی واوري. به په دې سره ما ته حکم کړي شوی دی چې زه او يروم خلق په تاسو په دې قران باندې، قران ذریعہ سره. و من بلغ او چاته چې ورسېدو دا قران هغه هم يري په دې ذریعہ سره نور خلق. انکم آیاتاسو لتشهدون گواہی ورکوي ان مع الله چې بشک الله سره الہتن معبودان دی اله اخرى نور الہ دی، دا گواہی ورکوي تاسو. قل او آیا ان کدی بیا ورکی گواہی دغه دی خوای لا اشهد ز گواہی نه ورکوم د دې خبرې چې کني الله سره نور الہ شتا. قل او آیا انما بشک خبر دا د بل نه دا او اغا الہ معبود واحد یو و اننی او بشک ذچما بریء بیزار یما نکون کیما ممد اغن تشرکون چې تاسو شریک وي الله سره. الذين آکسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه د مونږ هغه ته کتاب، یعرفونه دو پیجنی دا پیغمبر، کمالک څنګه یعرفون دو پیجنی ابناءهم زامن خپل خې پیجنی چې دا الله پیغمبر دی او ور کوټواله ور سره تیر کړي دي او دروغي چرته ویلي نه دي. الذين کسان خسروا چې نقصان کې واچول انفسهم خپل ځانونه، فهم بس دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. ومن ازلم سوق تلوي ظالم ممن د اغه چانا افترا چې اوتړي علی الله بالله باندې کذبا درو او کذبا یا دروغ نسبت کی بیااته دغه آیاتونو پورې هغه ته دروغ نسبت کی چې دغه دروغ دي. انه بشکا یعنی شان داده لا یفلحو نکمیابیگی د انجام لحاظ سره الظالمون ظالمان یعنی داس ظالمان. و یوم پکم ورځی نحشرهم چې موږ برا جمع کو دوی جميعا اټول، ثم بیا بنقول موږ اوایو للذین کسانو ته اشرکو چې شرک کړو اين شرکاءکم چرته دي تاسو هغه مشرکان، تاسو هغه خدایان چرته دي چې تاسو دنیا کې ورته ویلې چې پلانیا بابا را ورسېګا اور مدد شو ما بخلاص کی چرته دي. الذين اغا کنتم چې وای تاسو تزعمون چې تاسو به ګمان کوو پاغي چې کني اخلاص بمو کی، یعنی مشرک شریکان خو نه دي، خو تا دا ګمانو چې دا ما سره شریک ته. ثم بیا لم تکن نبوی فتنتهم د دې دغه بل بهانه معذرت جواب د دې نبوی بیا سبل بهانه. عبد الله ابن عباس معنا د بهانه کړي د معذرت الا مگر ان سوا د دینه اندا چې قالو دی بو وای والله قسم دې په الله ربنا چې زمونږ رب دې ما كنا مشرکین موږ مشرکان نو. د دې دوه معنی دی او دواړه ډېر صحیح او د دویمه معنی ډېر ضروری ده په دې ځان پوي کوي. اول دا چې دروغ وای چې موږ شرک نه وکړو منکر بشي د خپل شرک نه بیا بالا په گواہی ثابت کی. او دویمه معنی دا ده چې دا کم خلک چې شرک کوي دا اوسم چې کوي دی اډو منی نه دا چې موږ شرک کوو، دی وای چې موږ شرک نه کوو، دا خو یې رسیدلی دي او دې رسیدلی ته موږ لاس نیوي کوو او عبادت خو موږ د الله کوو. نو چې کله کله سړی بیا په شک شي چې دا خو رښتیا دی داسې وای او په عمل کې هم داسې کوي، نه به د دې خلاف بیان ډېر وکړي او چې د بلې موقع کې درته وکما. خو بنیادی غلطي دا ده چې ټیک ته د قبر ته ځي او دلته ته د نه غواړي او د الله دا رسیدلې ده، ان کدا خبره ټیک نه ده، خو کدا خبره ټیک کوم نه لشي. خدا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو، صحابه کرامو کړو، یا ائمه مجتهدینو کړو. نو هغه کړي خو بیا خو صحیح ده، بیا موږ مو او هغه نه کړي موږ بیا به دلیل کړي خیر دی. دغه چې وی کړي نه بیا خو دلیل بل په کار نه ده، بس هغه کړي موږ به کړي
نو دا ټوله طریقه غلطه ده. خو اوسه پورې دا قادری چې ده د دې غټ تکلونه ما اوریدلې دي او زما لګه دلچسپي مې دی باندې ځان پویول. دا وایي موږ شرک نه کوو، وایي مؤمن سره شرک کوي نه او سره مشرک کېدلی نشي. او دا موږ چې څه کوو دا غوړو شرک دی نه، سره منیم نه چې موږ مشرکان او دا الله ډېره غټه ګناه خبره ده چې ګناه هم کوو او خبر هم نه چې زه ګناه کوم. او ته خو خپوي خدا خلق دې دوکې کې اچولې دي او د دې خلکو هغه ګناه او بالم پتا باندې او خلق ته د الله هدایت کوي چې قران نه نزد کوي او حدیث نه نزد کوي او دین نزد کوي. نو موږ مشرکان انظروا غرا کیف کذبوا څنګه دروغ ویلي علی انفسهم په خپل ځان باندې وضل او رکشلانم د دوینا ما ها کانو چې ودوی یفترون چې دوی به دروغ تړل هغه ورنورک شول. ا دنیا کې به چې غټي پرپړې ور پسې تړلې. ومنهم ذن د دوینا من هغه څوک دی استمعو چې غوږی کې دی الیک تا خو وجعلنا امغا چولی دی علی قلوبهم د دې پزونه باندې اکنتن پردې تا قران بیانولو ترازی خو د دې سره کې نه نوزینا عمل بدلیږي نه ایمان خکیږي نه ان يفقهوه چې په نشي چې پوه شي یعنی اکنتن ای په پردې مې چولې دي چې کني پوي نشي پاغه باندې. وفي اذان او د دې په وګونو کې وقرا درنواله دي او ریخو منل کېږي نه داسې خلک هم شته. الله دې موږ تاسو ټول بچ کی داسې نه. او ان يروا کته وګوري کل آیه هر معجزه ټول معجزه لا یؤمنو ایمان نه راوړي بها پاغه حتا تر دې اذا هر کلا جاء کچراشی تا تدوی یجادلونک جګړه کوي تا سره یقول وای الذين کسان کفروا چې کافران دي ان هاذا نددا الا مگر اساطیر الاولین قصید د پخوانو دا کم چې درسونه تراشی او واوري وای مړه دا ټوله کې سیده ابراهيم عليه السلام کسا او موسی عليه السلام هغه زين ته چولې دي هغه باندې پوښوي واسم کې سمارو ته دا کسی خوند ور کوي او خو چې کومه بیا د توحید او د عبادت او د عمل او د اصلاح خبره هغه زين ته نه پریوزي. وهم او دوی ينهونا دا خاص آیات د دې مولانو د پاره ده. الله دې دوی ته هدایت موږ ټول دې الله دا سه حال نه بچ کی. ينهونا من کوي خلق عنه د دینه ان دې کتاب نه نور خلق هم منی کوي چې لاړ نشي ورته ګوري وابي ده او ګوري غیر مقلد ده او ګوري وای نه وري او ګوري لاړ نشي او دا هر ځای کې کیږي. او ما تقریبا یو 29-30 سالو چې دا قران کریم مختلف ځایونو کې خایمه هر ځای کې چې خایو دا خلق وای عام نه وای امیان ډیر کم وای هم د کمولیان وای او لا نشي او داونه کې پنځپره ده او ابي ده او فلانه ده او منی کوي خلق وین او نه خپل هم لري کیږي عنه د دینا خپل هم من لري کیږي نه وای خپل و ایلکونا او دوی نه هلاکي الا مگر انفسهم خپل ځانونه وما يشعرون او دوی نه پوهیږي په خپل هلاکت تم نه دي خبر. ولو ترى او کچېره ته وګوري اظهر هغه وخت کې وقفو چې دوی ادرول شي علی النار په اور باندې فقالوا ندیب وای کله چې په خپل سترګو دا اور وګوري یا لیتنا هاي ارمان دې هاي افسوس دې اکاش نردو چې مونږ بیا واپس کړلې شو دنیا ته نو ولا نکذب او مونږ دروغ به اونو وي بیا دروغ نسبت به اونکو بی آیات ربنا آیاتونو در بخبلتا ونکون او شب مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نا بلکې بداخ کارش ولا لهم په دوی باندې ما هغه کانو چې ودوی یخفون چې پټول به من قبل دین وړاندې د دې هغه کفر د دې هغه ضد عناد ولو ردو او کچيري دی واپس ګرځولې شي لعادو نو بیا بکئی دوباره بکئی مغه شرک لما هغه نو چې من کړی شي عنه دا غینا وانهم وبشک دوی لکاذبون دروغ وای دروغ جن دي وقالو دی وای ان هي نددا دا اوس پدې کې دا بل ډله ده د کم چې دنیا پرستی هغه وای ما دنیا بس دغه دنیا نه फायदा اخلا او بس تعلیم کوا سبق حاصل او دومره بچی می دی او دومره می اور سوال او دا بس دې ته فکر ده ان هي نددا ان نشته نور څه الا مگر حیاتنا الدنیا ژوند زمونږ چې دا دنیا ده وما نحن نيمونږ بمبعوثين بیا را پاسون کی بیا نشو را پاسېدلې مونږ چې قیامت کې به حساب کتاب د دنیا ده
ولو ترى او کت وګوره از هر کلا وقفو چې دی ادرول شي علی ربهم ربان یعنی رب وړاندې کله چې دی ادرول شي د رب وړاندې قال نو ابوای الله الیس هذا بالحق دا رښتیا نو د تلګو ګورا د دنیا کې چې تا ته چغې والی د قرآن ولا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ولا ولې دا رښتیا نه دي الیس هذا نددا بالحق رښتیا قالوا دی بوای بلا ولنا وربنا او قسم دې زموږ رب باندې الله داسې حال موږ بچ کا الله قال ان ابوي الله فذوقوا نوسكي العذاب عذاب بما كنتم تكفرون بسبب د دې چې تاسو به انکار کاو قد بتحقیق سره خسرا نقصان کې پاتې شول الذين كسان نقصان یومندو هغه کسانو کذبوا چې دروغ یو غنل دروغ نسبت یو کو بلقاء الله ملاقات الله تا د ودریدلو د الله نه انکار کړو حتی تر دې اذا هر کله جاءتهم چراغ دویتا الساعه قیامت بغتة اچانک قالوا نبویدو یا حسرتنا هاي ارمان ده هاي افسوس ده علامه فرطنا علامه فاغث فرطنا چې کوتاهی کړي و مونږه کمه کړي و مونږه فيها باغي کې مونږه توجه نه وکړي وخم کمر کړي ځان مو کوئی کړي نه وهم اودي يحملون وچتون کی بوي باريب را پورتکيب اوزارهم پیټ خپل علا ظهورهم بخپل شاگان باندې الا خبر شي واورا سا اډیر بد ده ما غيزرون چې دی پورتکي ځکه چې پیټه خو سړی پورتکي دا دومره بده خبره نه ده خو چې پیټه د شرمي او د خپل ګناهونو چې دا شرک کړي او دا ګناه کړي او دا زنا کړي او دا خلکو مخکې روانه کړي الله دې متاسو بچ کی الله دې متاسو بچ کی الله زموږ پردو ساته ټول مسلمانانو ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا مگر لعب لوبدا ولهو او مشغولتیا دا لهو ولکیږي هغه کار ته چې تبکه مصروف شي او اهم کار د نه پاتې شي او نو دا مشغولتیا دا ولد دار الاخرت او کور د اخرت چې ده البته کور د اخرت خیر خدل للذین او خلق د پاره یتقون چې هغه پرهیزګاری کوي نو افلا تعقلون نو دمر نه پويږي تاسو ولې پدیم نه پويږي چې دا څه شی دی او څه شی نه دی قد بتحقیق سرا نعلم مونږ پیژنو مونږ پویګو انه بشک شان داد لا يحزنك غم جنیتا الذي اغا یقولون چې دی وای د دې د خبره ته تکلیف درکې الله اطمینان ورکې او تاسو ته الله امتحان دا اطمینان درکې چې کله دا کار کوي الله چې خبرېږه خبره مچ دي تاباري کې سوای او دی وای وابي دی او دا نه پویږي او سبق نه دی ویلو مدرسې نه دی ویلو پس پویږي نه او کمکل دی او غیر مقلد دی وغیرہ وغیرہ عجیب خبر یو عجیب او ډیر عجیب او یوټیوب کې یو پروګرام کتو الله دې معافیو کې د ډاکټر اسرار یو سړی سره د انکرونه پښتنه کوله دابل مولانا د نیم پښتنه کوله غنیم کوله پښتنه مدنه پښتنه کوله د جواب یو شانتي هو ډاکټر اسرار نه وکړه دغه جواب ټیک کو د قران مطابق هغه جواب ورکو نو هغه ورته وای د عالم خو نه دی نو د انکار ورته وای چې نه عالم خو دی قرآن وہی ترجمہ کڑے دا وہ ترجمہ کئی وہی جب تک کسی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر اور باقاعدہ یہ نہ کرے اس وقت ہم نہیں پانیں گے کہ یہ بہرحال چدی په مدرسې کې دی څومره پورې وظیفه خوللی نه یو د دې هغه خواهشات دی پوره کړی نه نور باندې وایي ما نو هغه مر پورې دی ته مولا نه مانی ک قرآن ورته نه چې د بل نه ورته کوم شي مانی نه هغه وجه بل نه دا چې هغه کشي به د مغي په شانتی شي نو دا الله ستلې وی دا غي په شان نه نو دی وجه نه دی ته غوسه ورولي دا خبره دا ورته بیا غوسه ورولي بهر حال نو نه دا مونږه پویګو چې غم جنیتا الذي اغا یقولون چې وایدوی فانهم بس بشکدو لا یکذبونک تا نه درو جنی ته ولي خپای ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله د آیاتنا یجحدون د انکار کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دی ویلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په مکه کې فیصله کوونکې ود دی خو چې قران راوړو دشمنی شروع شو تا تم څه نه وای خو چې قران خبره شروع کی بس
بس بیا غنه کې موږ د کم کلی کې چې پاتې کیږو ارزي غونډه پاتې کیږو د دې کلی د کم کور کې چې موږ د ملکانان دي او ډېر د روشي کې بس چې کله موږ لاړو بار نه براغلو نو د مخام کې به د دسترخوان د بارني روټیو نه ډک شو دا سیدا پکوړې او دا کجوري او دا چکنیان او دا چاټونه وغیرہ وغیرہ نو مال ته درس کو یو کال ټوله ترجمه مې وکړه نه دارول مورل نو د بند شو کم شو بیا اوس دا غي چې سلام اچیم ډېر کم خلک یا اخلي اراول خو څنګه نه وي دا گمراه دي دا خطا دي دا خراب خلک دي دا خراب دي چال دا مرکز هم د بریلیانو ده بهر حال دا قسمه خواري هغه وکړي دا قسم تعویذونه چې هغه وکړل دا کوډي وغیرہ نو بهر الله وای الله تعالی دې موږ دغه خلکو کې حساب کی او الله تعالی دې موږ په دې حق باندې پوي او به باندې ثابت قدمه کې موږ تاسو ټول الله د ناس خلک ټول د قران مجاهدین جوړ کې چې دا قران دې خلکو ته اورا صحیح او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث ولكن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله د الله آیاتنا یجحدون انکار کوي بدی تا سره نه دا تا دی وینو سره ویلو سره بدی دا موایا بیا بدی نه کوي ولقد بتحقیق سره کذبت دروغزن غنلی شی رسولن پیغمبران من قبل کتان وړاندې فصبروا هغه صبر کړو علامه کذبوا هغه چې دروغ غنلی شی هغه د دروغ نسبت کړي شی هغه ته واوذو او تکلیف رسول شی هغه ته حتی تر دې آتاهم چراغ لو هغه ته نصرنا مدد زمونږه نو مدد الله رولي او امتحان اخلي د ابراهيم عليه السلام شدید ترين امتحانات راغلل او کلکو چې الله ورته ولې ته امام جوړ کی همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحانونه او قتل او وجل او اراده او زخمی کېدل او مکینه شړاو ارڅ وشول به الله تعالی خوشالي راوست نو آزمائش بوي ولقد بتحقیق سرا جاء اکرغل دی تا من نبأ المرسلین کې سود پیغمبرانو نه خبرونه د پیغمبرانو دا غي کې سونه سبق اخلا هغه ته د پاره د هدایت او ته د پاره د اطمینان زرعي ویډر لوی بیا رو باندې چریل شي د پیغمبران وان کان کچریوی کبرا درن کپتا درن لګي الیک پتا باندې اعراضهم مخړه ول د دوی کله کله سړی تنگ شي نو کته زړه تنگ شي فإن استطاعت نو کته کولای شي طاقت درسي اندا تبتغي چتلټونو کې ولټي نفقن یو سوره فل ارض پزمکه کې او سلمن یا درپایا پوړی سیړی فل سماء په اسمان کې فتاتيهم نوراوړي دوی ته بیاات سنخا کدا سی کولای شي نو کا دغه داسې کول دا طاقت خود الله دی او الله پوی دی او خوند حکمت ولري هغه پویږي چې څومره نشانه ضروری دي دا د انسان خامخا خواهش راځي چې را دا نشانه راغلي وي او چې بیا دې دا منلې وي دا خبره ولو شاء الله قد الله خوخوي لجمعهم نجمع کړي وي دوی علی الهدى په هدایت باندې نو کده الله خوخوي خودی ته بدا ور نصیب کړي نو فلا تکونن بسمکی غت من الجاهلین دنا پوهانونا انما بشک خبر ادا بل ندا یستجیب قبلی الذين دو صلاه الله اطمینان مزید تفصیل بیانای چې دا الله دا د دې قابل ندي چې الله ورته خو ته ولې زړه خوري په دی باندې او دا قبلی به څوک هغه کسان یستجیب قبلی الذين کسان يسمعون چې اوري والموت او پاتې شو چې مړی یبعثهم الله رباب سیدی الله ثم بیا الیه طرف ته یرجعون دی به ورګرځول شي د دې مثال خو د پشان د مړو ده نو مړی ته غنه شي اورولې او دا مړی د دې بسړو کې ایمان نشته ذکر د الله نشته او د الله سره تعلق نشته نو پشان د مړی ده وقالوا دی وای لولا نزل چوله نازل نشو علیه پد ان پد پیغمبر باندې آیت النخا من ربه د رب طرفنا د کوم چې مونږ غواړو دا نخا دا ولې نازل نشو قل ويا ان الله بشك الله ان دا سنه چې کني الله کولې نشي الله کولې شي خو ان الله بشك الله قادر دی على ان ينزل دا چې نازل کی آیه النخ ولكن لیکن اکثر د دوینا لا يعلمون نپوهیږي په دې کې حکمتونه دي او الله کولې شي دا سنه چې کني الله کولې نشي
وما من دابه او نشته هیڅ یو تلونکې دابا زنده سری ته ویل کیږي زنده سره عامه معنی که د جناور وغیرہ وشي نه جناور مطلب دا نه چې صرف غوای دی پکې او میګه او لاړم وغیرہ نه هر یو زنده سره فل ارض پس مکه کې ولا طائر نو نسمرغه یطیرو چې الوزی بجناحیه پخپل دو وزر باندې الا مگر اممن جماعتون دی ډلی دی امثالکم استاسو پشان دی د اغه رزق نه سبق واخلا د اغه ضرورت زندگی پوره کولو نه سبق والا خرچ کمکل ترین زوی راوړي بچي او وګوره چې څنګه الله پاسه یو کم دي کې ورته پي ورکی و د بچي به پويږي چې زما پي کم دي کې دي او څنګه غیر راکاږي او څنګه الله رزق ور کوي او پرندي اگې نه بچي پیدا وشي مینه پکې الله هغه وخت پورې اچولي چې هغه ته ضرورت دي د ساتنه خو پي نه دی ور کړی او دانه په خړول بیا پويږي هغه د پيو راکاګلو نه هغه طلب کوي او نه د پيو پر راکاګلو هغه پويږي بلکې په دانی پويږي نه دا ټول پر رزق ور کولو کې په نور کې سو کې دینه سبق اخلا خدا چې کله د فکر عبادت سره کوي ما فرتنا مونږه کمه نه دکړې فل کتاب په کتاب کې من شی اند تشینا اس خبره مونږه پر خو دې نه دا الا دا چې ته نه خبر ثم بیا الى ربهم رب طرف ته دوی يحشرون جمع کولې بشي دوی به الله طرف ته جمع کړي شي والذین واکسان کذبوا چې دروغ غنلی او دروغ نسبت کړو به آیات نظم غایتون تا سمون کان دی و بک من ګنګیان دی فی الظلمات پتیارو کی دی من یشاء الله چاته چې وغوړي الله یذللو چې گمراهی کی و من یشاء او چاته چې وغوړي یجعله نکی اغا علی صراط مستقیم پس خلارا الحمدلله چلم غدي کتاب ترجمه کړیو دا د الله خو خوا مونږ ځان ته وګورو بیا د دې لوی نعمت ته وګورو سره برابرې خورينا خدا الله انعام ده قل اوایا ارایتکم یا قتلی دی تاسو ان کچری ان خبر را کوي کچری آتاکم راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله او اتتکم الساعه یا راشی پتا سبحان قیامت غیر الله سوا د الله نه تدعون تاسو بلی بل څوک الله نه علاوه بل چا نه وغواړي بیا سوال به کوي دغه د زلزلہ راشي او ارث به تیږي ان کنتم کچریه تاسو صادقین رشتنی بلکې ایاه خاص اغا صرف الله تدعونا تاسو رب لئی اغنه دعاګانې کوي فیکشف بیا غلری کوي ما هغه تکلیف تدعونا چې تاسو راغواړئ الیه غتا الله هغه بیا لري کی تاسو نه ان شاء کاغه غواړي وتنسونا او هیروي تاسو ما هغه تشریکو چې تاسو شریک وي الله سره هغه کې تاسو د شریکان در یاد نه ولقد بتاکیک سره ارسلنا مونږ لیکلي دي الی اممتون ته پیغمبران من قبل کتان وړاندې فاخذناهم بامغونی والاغیب الباساء بسختی والضراء وبتکلیف لعلهم دې د پاره چې دوی یتضرعون عجزیو کی دا د تکلیف یو ډېر خ د الله تعالی طرف نه یو طریقه ده چې دا څه تکلیف دې د پاره ورکوم چې ما ته متوجی شي تنبیحات تکلیف وغیرہ دا ټول دې د پاره چې مات عاجزی وکي نو ستا چې کم تکلیفي تبا سختی نرمي ګرمي وغیرہ نو هغه کې بد الله حکمت داوي چې الله ته توجه وکا فلولا بسولنا ان ولدا سونه شو اظهر کلا جاءهم چراغ دوی تبعثنا عذاب زمونږه تضرعوا عاجزی کړي وي ولکن او لیکن قصد سخت شوی دي قلوبهم زونه د دوی وزینا او خستکړي دي لهم دوی ته الشیطان شیطان ما كانوا يعملون غملنا چې دوی کول هغه تعالی خستکړي دي چې صبر کوا او هیڅ نشته مړه خیر دي او د زلزلہ چې وشي وي دا خلان دي تختی دي او داسې وشي الله چا باندې عذابونه نه راولي فلما بهر کلا نسو چهر کل دی ما اغا ذکرو چې نصیحت کړي شوی دوی ته به د اغه فتحنا دا ډېر خطرناک عذاب ده دا ډېر خطرناک عذاب ده الله د دې عذاب نه موږ بچ کی ځکه چې سړی په پویګم نه د دې عذاب باندې فتحنا موږ اخلاص کړي علیهم بدی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر یو شی ځکه چې ما راول زول اور نغلل نو د رزق دروازې په اخلاص کې چې زخره دا دنیا خوخه دا کواوس نو حتی تر دې اذا هر کلا فرحو چې دی خوشاله شو
بما پاغس او تو چې ورکړي شی دوی ته اخذناهم امني ول دوی بغتتن اچانک فاذا هم نبس په دغه وخت کې دوی مبلسون نو امیدو نو دی وای دا د الله فضل دی ډیر شو حال دا چې د الله ناراضگی وي نو داسې دنیا چې د الله نه هیر شي او الله سره هیر کی نو دا د الله عذابي فقطع بس پریکړل شو دابر القوم جرد قوم یعنی بیخ پرې شو موږ پښتو کې څنګه وای دا بیخ تیوزا نو پریکړل شو لا جرد هغه قوم الذين كسانوا ظلموا ظالمانو والحمد لله رب العالمين نو ټول تعریفونه الله د پاره دي چې پالون کده مخلوقاتو ده نو که هلاک شو نو الحمدلله وایا او که یو بل مردار شو چرته قل اوایا ارایتم څه خیال دي تاسو یې خبر را کوي ماته ان کچری اخذ الله واخلی الله سمعکم وغن دستاسو اور دل دتاسو ابصارکم سترګ دتاسو وختما او مهر اوه علی قلوبکم استاسو پزړونو باندې من الہ سوکته بل معبود غیر الله سوا د الله نا یاتیکم به چې درب کی تاسو ته به دا چالای د نواخلی څوک شته چې درب کی دا یوړون ته د ټول دنیا ډاکټران نظر ورکول شي او یا غوګونو طاقت واغلی دا ټول ډاکټران به ورته ورکی نشي ورکولای انظر وګورا کیف نصرف الآیات څنګه مونږه صفا بیانو نصرف صرف اړول اړته وي څنګه مونږه صفا بیا په خې طریقې سره بیانو آیاتنا ثم بیا هم دو یصدفون مخړی ولادي او ایثار دی مخړوي دوی قل او ارایتکم آیا کتل دي تاسو ان خبر را کی ما ته خبر یې دینا ان کچری آتاکم راشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بختتن اچانک او جهرتن یخکارا هل نو آیا یعنی نا داس نه ده یهلکو هلاک بشي الا مگر یعنی که عذاب راشی نو تاسو څه پته تاسو ته څوک به هلاکیږي نه به هلاکیږي مگر القوم الظالمون قوم ظالمان الا القوم الظالمون مگر قوم ظالم وما نرسل المرسلین او ندیر علی گلی مونږه پیغمبران یعنی بل څه مقصد د پاره ندیر علی گلی چې کني دا نخي راوړي او دا نخي راوړي غرونه درته سونې نه جوړ کې فلانه بلکې الا مگر مبشرین نذیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی فمن امن بس چې ایمان راوړو او اصلح عمل نیکړو فلا خوف ير بنوي علیهم باغی باندې ولا هم يحزنون او نه باغی غمجن شي والذین وغکسان کذبوا چې دروغ او غن دروغ نسبت یو کو به آیات نظم آیاتونو ته یمسهم وبرسی کی دوی ته العذاب عذاب بما سبب د اغا یعنی زکه چې کانوا یفسقون و چې دوی نافرمانو قل او یا لا اقول سنوایم لکم تاستا عندي چې ما سره خزائن الله خزانه د الله دی دا به د پیرانو میران ته چې ورشي ټول نه ډیر تعویذ د دې خبرې کوي چې کاروبار دی روان شي خزانه دی اخلاص شي او داو شي او غټ پیر پکې عمره کامیابی چې چاته د خزانو د دروازې د دې په خیال کې خلاصي یا دا تعویذونه کوي نو تور ته وایا ما زه د خزانو ورکوم کې نه یم نشته ما سره خزائن الله خزانه د الله ولا عالم او نه پويګم الغیب په غیب ولا او نه اقول وایا ملکم تاستا انی ذ ملک یما فرشتہ یما زدانه وایا چې فرشتہ یما ان اتبعو ز پیروی نکوما الا مگر ما دهغه یوحى چې وحی کولای شي الی ماتا قل اوایا هل یستوی آیا برابر ده الاعمى والبصیر لوند او بصیر او بینا لیدونکه دې ته وای چې لیدونکه او نه لیدونکه دا سره برابر دي افلا تتفکرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ولا تطرد الذين او مشرا کسان يدعون چې بلنا کوي غواړي دعا کوي ربهم د خپل ربنا بالغدات والعشي سار مقام يريدون غواړي وجهه مخداغ ان رضا د اغه خوشالي د اغه ما علیکا نشته پتا باندې من حسابهم د دې د حسابنا من شیء انت شی وما من حسابک او نه د حساب دستانا ان دا غریبانو چې کنه ته دې لپاره اضافي وخت ورکې
دی مالدارو ته او غریبانو نه ټیم کم کی. دوی به ویل کنه چې د عبد الله ابن مسعود چې تاسو سره ناشته مونږ تاسو سره څنګه کینو، یا عمار تاسو سره ناشته یا بلال تاسو سره ناشته. الله وای دا څه خبر نه ده. الله په نسبت باندې عمار ډېر عزتمند په مقابله د ابو لهب کې، اگر کا خاندان هم خده او شکل هم خده او پیسې مو سړي دي ورڅ دي. بس هغه بارے کله فرمایي الله وای د دې بارے کې دا خیال مکو یا نور څه تمام را ده دینه علیهم بدوی باندې من شیء تشه فتطردهم چې تو شړې دوی لری کې د ځان نه فتكون نشيبه من الظالمين د ظالمانو نه. یعنی څومره خسته ملګرتیا د هغه خلکو چې سحر او ماقام الله رغواړي د مقابله کې د مالدارو د ملک او د نورو هغه خلکو چې الله یاد نه نو هغه ډېره بدقسمتي ده. بیا وکذالک هم د غرنګي فتننا موږ ازمایش کړو بعد هم دنه د دوی نه به بعد په ځنو ذریعہ سره. دلته بیا یو واری زمونږ د علاقې د مولایانو د عامیانو خبره ډیره زیاته وضاحت سره راځي. خو بهر حال معنی باندې ځان پویوي مونږ ازمایش کړو ځنه د دوی نه په ځنو سره ليقولوا چې دوی وایي اها اولئ آیا دا خلق دی من الله چې الله احسان کړی دی علیهم په دوی باندې من بین زمونږ په منځ کې. کله چې ته بیان کوي به وای دا وابي او دا نه پويږي او دا سبق کې نه دی ویل او دا چل نه دی دا چل نه دی. ته وای چې دوی باندې الله احسان کړی مونږ داسې علما او فلانه یو د دنیا غرور نه ډک دا اکثر داسې پکې وي. خلک هم پکې شته او ډېر زیات پکې خدي الله دې پکې نور خلري او پکې ثابت قدم دي کې الله. په بهر حال یو غرور وی چې پکې وي. الیس الله اینا د الله تعالی باعلم خفوها بالشاکرین بشکر گزارو. واذا ورکلا جاءك چراشتا الذين كسان يؤمنون چې ایمان وروړي ایمان وروړي وي مؤمنان وي بیاات نظم پایتون باندې فقل او یا سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی. سلام چې سړی راشي دغه حق ته هغه واچي نو بیا معنا دا چې بیا ورته وای چې مرحبا بكم بخیر اغلی او یا السلام علیکم وعلیکم السلام كتب ربكم فرض کړی دا رب تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت مهربانی کول انه بشکدا انشان داده من څوک عمل چې عمل وکي منکم تاسو نسو ام بد بجهالت پنا پوی سرا ثم بیا تاب توبه باسی من بعد ورسل د اغه نه دغه عملنا واصلح او اصلاح وکړه عمل نیکی فانه بس بشک شان داده ان بشک الله غفور معفی کون کې رحیم مهربان هم ده. وکذالک هم دغرنګي نفصل الآیات تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه الله وای وضاحت کو موږ د آیاتونو د احکاماتو ولتستبین او د لپاره چې ښکار شي تبین ښکار شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو. یعنی دا موږ چې د مخالفت او یادو مخالفت یا دا ټول چې منی ځنه نه منی دا کیفیت د ټول د منونکو د نه منونکو او د اعتراض کوونکو دا د لپاره د چې تا ته پته ولګي چې منونکو او نه منونکو څوک ته او معلومه کومه. قل اوایا انی بشکس نهیت من کړه شوی ما ان دین اعبد چې عبادت کما الذين دعوا کسان خبر امنما یا دعا کما تدعون چې تاسو رب علی من دون الله سوا د الله نا. قل اوایا لا اتبعوا ز پیروی نکوم اهواکم استاسو د خواهشاتو دی بویل کنه ته زمګه دی بوته زمګه دی فلانی خبر امنه یا تمرا شکل زمګه دی بابا صاحب تا قد پتا کې سره دوللتو زب گمراه شما اذن په دغه وخت کې کزلاړ شما دی بوتانو ته یا دی خدایانو د نور ته یا دی قبرونو ته وما انا او نه یمز من المهتدین یعنی نب یمز من المهتدین دلار مندون کنا ان ما تب الله بیا هدایتونه کی. قل ویا انی بشکز علی بینۃ بخکار دلیل باندې ما من ربی د خپل رب طرفنا وکذبتم او تاسو دروغ وګڼو به اغا تاسو دروغ وګڼل او زه په طرفنا بخکار دلیل باندې ما عندي نشته ما سره ان عذاب ځکه دی عذاب وخت چې خطه وای چې عذاب خورای ولا نشته ما سره ما هغه شی تستعجلون چې تاسو په توندۍ سره غواړئ بیړه پی کوي عجلت پی کوي به د هغه
ان الحكم ند فیصله ند اختیار الا لله مگر الله سره ده يقص هغه بیانای الحق حق وهو او هغه خير الفاصلين ډیر خفصله کون کړي یا ډیر خوضاحت کون کړي قل هو یا لو کچری ان عندي و ما سرا ما هغه عذاب تستعجلون چې تاسو په بیړه کوي به هغه لقضیا نو فیصله بشوي او الامر د کار د معاملې بیني و بینکم زما او تاسو په منځ کې ځکه چې انسان خو به دومره صبر نشي کولای دا خو د الله صبر دی چې دومره ډېر درته کړی دی ما خو عذاب راوسته وي والله او الله عالم خبويږي بالظالمين بظالمانو وعنده غسرا ان الله سرا مفاتيح کنجان چابيان دي الغيب د غيب لا يعلمها نپويږي په هغه باندې الا هو مگر هغه د دوی هر شرک تردید الله کوي دی وي دا جميع ما كانوا ما يكون خبر دی الله وی چې سره علم نشتا ويعلم هغه په هغه خبر دی پويږي ما باغه سبانه فل بر چې په وچه کې دی والبحر په دریاب کې وما باغه تسقط چې را غورځيږي من ورقتين سپانا الا يعلمها مگر علم د هغه باندې الله یعنی کيو پانا د ورنه را غورځيږي هغه نه هم الله خبر دی بیا معنا اورید ما معنا نافيه وکړه وما تسقط او نه غورځيږي من ورقتين هیڅ یو پانا الا يعلمها مگر په علم کې داغه ولا حبه او نه دانا فی ظلمات الارض پتیاری د زمکه کې یعنی یو دانه چې ته زمکه کې واجه خو پتیاری کې پټ شي ځکه چې خاورې په واړی ولا رطب او نسلون شي ولا یابس او نسوج شي الا مگر فی کتاب په کتاب مبین ښکارا کې او علم د الله مراد ده او لوح محفوظ مراد ده دغه د ارث الله تعالی ته پته ده وچ اډو کې کلک اډو کې او دانا د په دي خاور کې واچو ان خاور کم شي نو بکم شي او بیا غوچوي او لوی ونی تاغین راوزی نو دا الله کوي او الله ته پته هم ده او هو الذي ولا غزاتي يتوفاكم چې مړکې تاسو اخلي روح د تاسو بالليل د شپې ويعلم هغه پويږي ما باغه څه باندې جرحتم چې کوي تاسو بالنهار دوریږي ثم يبعثكم بیا برا پاسې تاسو فيه باغه کې باغه ورځ کې ليقضى هغه ورځ کې نه د سحر چې را پاسې ليقضى د لپاره چې پوره کړل شي اجل مودا نیټه مدت مسمى مقرره د هر شپې چې موږ ودکیږو اللهم باسمک اموت واحیا یا باسمک اللهم اموت زمر کېګما واحیا او بیا بژوند کېګم سار چې رپاز الحمدلله الذي احیانا د دعا موږ وایو دا به کدا د مرګ یو کیفیت ته او موږ به ځان باندې پوهیږو نه او په خوب کې کله موږ ډېر ښه ګورو او کله ډېر بد ګورو نو هر ورځ الله زموږ روح اخلي او بیا سحر بیا موږ ترا کوي هغه سی روح خستل نه لکه څنګه چې سړی مړوي دا یو کیفیت ته د قبر د عذاب یا د قبر د رحمت چې دغه سړی پروتي خو الله تعالی طرف نه په عذاب ورکول کی یا دغه یو سړی په پروتي خو د الله تعالی طرف نه بغه پر رحمت کی ثم بیا الیه هغه طرف ته مرجعکم واپس کېدل دي تاسو ثم ينبئکم بیا بغه او خی تاسو ته بما هغه کنتم چې وای تاسو تعملون چې کول بما وهو هغه القاهر غالب ده فوق عباده پاس د خپل بندگانو ويرسل اور علیگی راستئی علیکم بتا سبحان حفظہ فرشتي نگرانی ملک د الله تعالی د نگرانی تاسو باندې کوي د الله طرفنا دشمن نم ساتي پیرانو نم ساتي او شیطانانو نم ساتي او ډیر ځله به تو ګوري چې داسې عجیب کیفیت کې براشه خو الله تعالی وتعالى نقصان نه بچ کی دا د الله هغه د بچاو ذریعہ د فرشتو سره حتی تر دې اذا هر کله جاء چراشی احدکم یو کس کې تاسو ته الموت مرګ توفته نو قبض کوي مړ کوي وجنی رسولنا فرشتي زمونږه وهم او دوی ان دا فرشتي لا يفرطون کمه نه کوي کوتاهی نه کوي د الله په حکم پوره کولو کې ثم بیا ردو بیا دوی ګرځول شي ال الله الله طرف ته مولاهم الحق چې مالک دې دې پرشتیا الا خبر شي له اغتین الله تعالی حکم اختیار حاصل دې د الله اختیار دې فیصله اختیار هغه سره دې او هو او هغه اسرع الحاسبین زر حساب غستون کې دې قل وایا من ينجيكم څوک د خلاصې درکې تاسو ته من ظلمات البر
د تیارو د وچینا والبحر او د دریابنا تدعون تاسو را بلی ان دعاګانې کوي تضرعا فعجزي سرا وخفيه او پټا پټا لئن انجانا او دا سی وای تاسو کنجات را کی مونږ ته الله من هذه د دې مصیبتنا لنكونن نشب مونږ من الشاکرین د شکر گزارنا قل الله تو وایا قل اویا الله چې الله ينجيكم نجات درکې تاسو تخلاص درکې تاسو من هذا دینا ومن كل كرب هر قسم تکلیف نه ثم بانتم تاسو تشركون شریک جوړوي چې دا خو فلانی بابا سره تتره او ما فلانی کې می علاج کو فلانه می داو کو فلانه داو کو حال دا چې جوړ کړي الله یا کار دا کړي الله قل هو القادر اغا قادر دی علی پدی ان یبعث چراولی کی علیکم بتا سبحان عذاب دا دعایتونه بچي دا آیت بچ نازل دو دا دعا عذابونه دی پکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کولا چې اعوذ بوجهک پناه غړم یا الله تعالی ستا په مخ باندې نستا اغا عظمت په دستا د مخ په مناسبت سره پناه غړم د عذابونو نو الله وی الله قادر دی چراولی کی پتا سو داس عذاب من فوقکم تاسو د بره طرفنا او من تحت ارجلکم یا تاسو د لاندې طرفنا او یلبسکم یبکی تاسو ان راجم کی بتاسو شیعا ډلې ويذيق وبسکی بعضکم ذن تاسونا با سباد عذاب د زنو جنگ د زنو اختب کی تاسو په جنگ کې پخپلا کې د دې بیا مصداقات ډیر دي لکه یو مصداق دا چې حاکمان بدر ظالمان مقرر کما مشر پولیس پلار اره مشر چې دی هغه در باندې ظالم مقرر کما او کشران به د نافرمانه کما بچیو نوکران او خزه وغیرہ د نافرمانه او یلبسکم شیعا یا بشیتا سډل د مصداقات هم ډیر دي عام زموږ مسلمانانو ډلې پارټیانې او دین علاوه جګړې د کور کې خدي او خوند جګړې شنه په مانځ سړې نه پوي او هم دا غرانګي د نور کور کې جګړې د بلارو د زوی او د تر او د ماما او د خځه او د انګور او د خواخي او غیره وغیره دا الله وای دا واستاد اغ اعمال سزای بیا جګړه به خځه سری خو استاد عمل سزا وي غصه در تخاوندی خو استاد بد عملی سزا وي دا هم دا غرانګي نور ټول جګړې او یذيق او سکای بعد وکم زن استاسنا ان کم بتاسو ډلې چې ور کوي بزنه تاسو نه تکلیف زنوتا انظر وګوره کیف نصرف الآیات څنګه صفا بیانو مونږه آیاتونه حکمونه لعلهم دې لپاره چې دوی يفقهون پوهشي وکذب او دروغ وغنل به اغا قوم دستا ان مکی ولو وهو الحق وحال دا چې دا حق دی سیدا ثابت دا قل وایا لست چنه مز علیکم پتا سبحان دی وکیل زموار زغه زموار نه مزغه دعوت ور کومه تدا سی ورته وایا لكل نبأ هر یو خبر د پاره مستقر یو وخت مقرر دی یو وخت دی وسوف تعلمون نظر د چې تاسو به پوه شئ ان هغه وخت راشي قیامت وګورئ پته بولګی درته واذا هر کلا رايت چې ته وګورئ الذين کسان يخوضون چې بحث کوي خو خاص داخلي دوته وای داخليږي په عبس خبرو کې په باطل بحثونو کې فی آیاتنا زمونږ آیاتونو کې چې بحث کوي زمون په آیاتونو کې ټوکی کوي اور پوری یا نور غلطی ترجمه وغیرہ فعارض مخواړه عنهم د دوینا حتا تر دې یخوض چې دې مشغول شي لګیا شي ننوزي فی حدیث غیره خبر بلکی قبل خبر بیا ور سره کنه خیر دي خو زما دین پر ټوکی مسخره کوي نو بیا ور سره مکنه و اما ينسينك الشيطان او کچری هیر کی تان الشیطان شیطان نو تناستی او د آیاتونو پر ټوکې شروع شوي او تا ته د حکم یاد نو فلا تقود نو مکنا بعد الذکر ورست د یادولنا چې دریات چې کنه الله ما طویل چې مکنا نو چې دریات شنو بیت پاسا مع القوم الظالمین قوم ظالمان سرا د دې به مصداقات ډیر دي غیبت هم به کې شامل ده یو سړی غیبت کوي غانی دي یا بل یو د ګناکار دی نو هر یو د ګناکار چې کوي نو کینه به ور سره نه کهیر دی اون چې کله دیات شنو پا بسیته وما على الذين او نشتبوا خلق بان يتقون چې یریږي حساب من حسابهم د دې د حسابنا من شيء انت شيء ولكن ذکر لك نصيحت ده لعلهم يتقون دې لپاره چې دې پرهیزګار شي په زور کې اړول نه شي البته نصیحت او आवाज به ورته کوي
وذر الذین او تپریک دوا هغه کسان اتخذو چې هغه جوړ کړي دي دینهم دین خپل لعبا لوب ولهوا او ټوکی وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړي دي دی ژوند دنیا وذکر او نصیحت ورکا دوی ته به په قرآن سره ان تبصلا چراغیر نشي هلاک نشي او ځان هلاک نکي نفس خپل ځان بما کسبت په سبب د اعمالو چې دی کړی دي د خپل د عمل په بدل باندې بدله کې الله هلاک نکي نو ته نصیحت ورکوا په قرآن سره ان تبصلا ان تحبط ليس نشت لها اغد پار من دون الله سوا الله نه ولي څوک دوست ولا شفيع او نسک سفارشي چې کله الله رونی سي وان تعدل او کچيري اغه ادا کی ورکی کل عدل هر قسم تاوان پیسې برابر والی تو عدل کنا یعنی کده سزا په بدل کې پیسہ ور کوي په برابر والی نو لا يؤخذ نبغستل شي من هذا اغینا اولئک هم دغه کسان الذين خلق دي اولئک الذين هم دا اغه خلق دي او بسلو چې هلاک کړل شول بما په سبب د اعمال کسبو چې دی کړیو د دې خپل عمل د وجنه تباشل لهم د پر شراب سکل دي من حمیم د خټیدلی اوبونا وعذاب عذاب د علیم دردناک بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دی کفر کاو او صرف خټیدلی اوبو نه ویني سنی به وي سورہ نبا کې الله فرمایي حمیم وغساقا اغه ویني زوی هغه ورسکوي الله تعالی ورته الله دې موږ تاسو بچ